بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې خوشاله او آباد به ایگزام کیډر زند عابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزام پریپریشن د تاسو مخاطب یم. ملګرو، موږ د لوکل اینڈ سپیشل لا مختلف ایکټس باندې بحث کړو. د نه بعد یو ایکټ کم ته چې خیبر پختونخوا حساس اور پرخطر امارات و مقامات کی حفاظت کا ایکټ ویلی شي. دا ایکټ ولې جوړ شو؟ دا ایکټ په دې وجه جوړ شوی دی چې دا حساس مقامات چې کوم دي، پرخطر مقامات چې کوم دي، دهشتګردو به د دې خلاف منصوبه بندۍ کولې، په هغې باندې به اټیکس کېدو یا نور د هغې خلاف به د هغه کې د منصوبه بندۍ کېدی. نو د هغې دپاره دا یو قانون جوړ کړو د خیبر پختونخوا اسمبلی کوم چې اوس په KPK کې لاګو دی. دې باندې به نن بحث کوو انشاءالله. د دې په دفعه 1 کې څه دي؟ دفعه 1 کې د دې مختصر نام وسعت او آغاز دی چې د دې نوم بسي څنګه چې مونږ خبرو کړه، د دې نوم به خیبر پختونخوا حساس اور پرخطر امارات و مقامات کی حفاظت کا ایکټ نوم به د دې سي نوم به د دې دی. دا به کوم ځای کې نافذي؟ دا به په پورا KPK کې نافذي، په پورا KPK کې به دا لاګوي. د دې آغاز به کله دا ایکټ چې کله جوړ شو د هغې نه فوراً بعد د دې اطلاق شروع شو، دا به د هغې وخت نه نافذي. د پدو کې څه دي؟ د پدو کې تعریفات دي، کم الفاظ چې په دې ایکټ کې استعمال شوي دي د هغې الفاظو دلته لږ تفصیل بیان کړی شوی دی، د هغې تعریف شوی دی. په هغې کې 1 نمبر څه شی دی؟ ضابطه ده. ضابطې نه به مراد سی ضابطه فوجداري 1898 کوم چې زموږ سره جدا بل یو سبجیکټ غټو هغې ته د دې ضابطې نه به هغه ضابطه فوجداري مرادي. دې نه بعد څه شی دی؟ دې نه بعد کمیټي ده. د کمیټې نه هغه کمیټي مراد ده کوم چې د سیکیورټي ایډوایزري کمیټي ده او د دې مفصل تعریف او د دې مفصل ممبران چې کوم دي د هغې ذکر او په دفعه 4 کې موجود دی. انشاءالله هغه به هم وایو. نو د کمیټې نه به زموږ سیکیورټي ایډوایزري کمیټي مرادي کوم چې د دفعه 4 لاندې د هغې تشکیل شوي او کمیټي جوړه شوي. ځلې حکومت نه کوم حکومت مراد دی؟ د دې نه به او حکومت مرادي کوم تعریف چې لوکل ګورنمنټ ایکٹ نمبر 2500 ایکٹ نمبر 2500 سال 2013 په دې کې د کم ځلې حکومت تعریف کړی شوی دی هغه ځلې حکومت به د دې نه مرادي. مطلب ځلې حکومت په هغه حکومت ته ویل کېږي د کم تعریف چې لوکل ګورنمنټ ایکٹ نمبر 2500 سال 2013 کې شوی دی. په دغه ایکټ کې د دې نه به هغه حکومت مرادي. اچھا دې نه بعد ګورنمنټ نه به دا ایکټ صوبې دپاره جوړ شوی دی. نو دلته به زمونږ مراد د ګورنمنټ نه د KPK ګورنمنټ دی. دې نه بعد هیډ آف ډسټرکټ دی. هیډ آف ډسټرکټ کې به موږ سره څه راځي؟ دې کې به یو زمونږ سره کیپیټل سیټي پولیس افیسر راځي کوم ته چې موږ CCPO وایو. هغه د پېښور په صورت کې به د هیډ آف ډسټرکټ نه مراد او CCPO وي، ځکه چې د هغې انچارج چې کوم دی د پولیسو هغه CCPO دی. او د ډسټرکټ په صورت کې به DPO وي. د ضلعې انچارج د پولیسو چې کوم دی هغه ته موږ DPO وایو، هغه د هیډ آف ډسټرکټ پولیس وي. نو دلته به مراد DPO وي او پېښور په صورت کې به CCPO مرادي. بل مقرره مراد دی. مقرره نه هغه خبرې مراد دي کوم چې په ایکټ هازا کې مقرر دي. دا کوم ایکټ مونږ چې په کوم بحث کو په دې ایکټ کې چې کومې خبرې د دې دپاره مقرر دي هغه به مرادي. صوبې نه څنګه چې مونږ په ګورنمنټ کې خبره وکړه د دې نه به د KPK صوبه مرادي، ځکه چې دا ایکټ د KPK دپاره جوړ شوی دی. قواعد څه ته وي؟
قواعد په دې اکټ کې چې کم قواعد مقرر دي هغه ته مراد دي. په دې اکټ کې چې کم قواعد او کوم رولز ریګولیشن مقرر دي نو د دې نه به هغه قواعد مراد دي. دینه بعد د سکیورټي انتظاماتو سکیورټي انتظامات نه کم چې د سکیورټي لپاره کم انتظامات کیږي هغه ته مراد دي. په دې کې څه شامل دي؟ په دې کې سی سی ټي وي کیمرې چې کوم دي دغه په دې کې راځي. واک تھرو گیټ چې کوم دی دا په دې کې راځي. دین علاوه سکیورټي الارمز چې کوم دي، دین علاوه بایومیټرک نظام چې کوم دی دا ټول په څه کې راځي؟ دا په سکیورټي انتظامات کې راځي. سکیورټي یا سی سی ټي وي کیمرې چې دا اکثر سو وکوو شي په دې کې د دې ریکارډینګ شوی وخت تھرو گیټ باندې چې کوم ایر قانوني سیز یا بارود دغه نه پته لګي. بایومیټرک نظام نه، سکیورټي الارمز نه، د دې نه د سکیورټي انتظامات په دې باندې کیږي. نو دلته به سکیورټي انتظامات ته زموږ دغه مرادي حساس تنصیبات او ارجګه د دې نه به څه مرادي؟ د دې نه به که سرکاري دی که غیر سرکاري دی، که سرکاري یا غیر سرکاري، په دې کې دغه سرکاري یا غیر سرکاري اماراتو، دفاترو، د خارجه مطلب بیرون ملک چې کوم پراجیکټ دلته شروع کړي دغه په دې کې راځي. د دې نه علاوه دا کوم غیر ملکی ادارې چې کوم دلته دا ټول په څه کې راځي؟ دا په حساس تنصیبات او په جګو کې راځي. دې نه بعد څه شی دی؟ یوټیلیټي سروس دی. یوټیلیټي سروس نه کم سروس مراد دی؟ دې نه هغه خلکو هغه انتظامیه مراد ده کم چې بجلی، ګیس، ټلیفون یا اوبه د دې فراهمي خلکو ته ورکی. نو د دې نه به هغه خلک مراد یوټیلیټي سروسز کې سره راځي. بجلی شو، ګیس شو، پانی شو، ټلیفون شو، وایره، دا سروس چې خلکو ته ورکی نو د دې نه به دغه مرادي. غیر محفوظ مقامات نه سره راځي. غیر محفوظ مقامات کې زموږ سره هسپتالونه هم راځي، بینک پکې هم راځي، منی چینجرز چې کوم دي دا پیسو دغه چې کوم کې بار ملک دا پیسې چینج کی را چینج کی. تعلیمي ادارې پکې زموږ سره راځي، سکولونه، کالجونه وغیره. پارکس پکې راځي، دا کوم پارکونه چې دي دا پکې راځي. پیټرول پمپ پکې راځي، سی ان جی سټیشن چې کوم دي دا پکې راځي، هوټل پکې راځي. دې کې ډېر شیزونه راځي خو غټ پکې دغه هسپتال، بینک، منی چینجر، تعلیمي ادارې، پارکس او پیټرول پمپ او سی ان جی سټیشن چې کوم دي چې کوم ګورنمنټو د دې نشاندهیو کې چې دا سیز بسی دا غیر محفوظ مقام دی چې حکومت دا غیر نشاندهیو کې نو هغه ټول په پسه کې راځي، غیر محفوظ مقامات کې راځي. دا خو د په دوه په دې کې تعریفات شوي دي. اوس مخکې او دوه د په پس نور مزید وایو. د پتین کې سری د پتین هیډنګ دی حساس تنصیبات اور مقامات کی طرف سے سیکیورٹی انتظامات ہو. دیکھیں لومبے دا خبر کی چکم نافذ الوقت قانون تختو نافذ العمل قانون یا بل قانون مخکنا جوړ لې یا وقتی طور پر کم قانون جوړ شو. د دې نه علاوه چې دا ایک جوړ شو کم چې دا بره مونږه خبره وکړه چې دا ایک جوړ شو د دې نه بعد دا حساس اور پرخطر مقامات چې دي د دوی د سکیورټۍ به د بهتر نه بهتر انتظام کیږي. کم تعریفاتو کې مونږه غیر محفوظ او حساس مقاماتو خبره وکړه نو چې دا چې د دې نه مخکې کم قانون جوړ شوی دی یا اوس نافذ الوقت قانون دی یا وقتی طور پر یو قانون لاګو دی. د دې نه علاوه چې دا ایک جوړ شو نو د دغه مخکنی قانون یا نافذ الوقت قانون چې د دې سره سره به د دې اکټ لاندې د دغه پرخطر او د حساس مقاماتو د بهتر نه د بهتر د سکیورټۍ انتظامات کیږي. دویم نمبر کې څه خبره کی؟ دویم نمبر کې دا خبره کی چې ډي پی او یا سی سی پی او چې پېښور په صورت کې دی دی به د
غیر محفوظ او د حساس مقامات چې کوم دي د دې سربراهانو ته د هغې چې کوم سربراهي مشري هغوی ته به حفاظتي هدایات جاری کی. دا د ډي پي او صاحب ذمواري ده چې دغه کم سربراهان دي د دغه پرخطر حساس مقاماتو د دوی سربراهانو ته به حفاظتي هدایات په دا وقتاً په وقتاً د حالات پیش نظر سکی جاری کی په تحریري شکل کې. دا د پتینو دا هو اسانه دومره خاص پکې څه نشته. دې پسې د پچار ده کوم چې په تعریفاتو کې موږ د کمیټې ذکر وکړو. په دې کې هم دغه کمیټې د تشکیل ذکر دی. دا کمیټې به څنګه جوړیږي، دا به څوک جوړي، دې کې به ممبران څوک وي. نو په د پچار کې د دغه تفصیلي ذکر دی. د پچار کې دا خبره کی چې ہوم ډپارټمنټ چې دی، ہوم ډپارټمنټ دا پرخطر حساس مقامات چې دي د دې لپاره به د هرې ضلعې لپاره به یو کمیټې جوړي. ہوم ډپارټمنټ به د پرخطر او حساس مقامات چې دي د دې لپاره به یو کمیټې جوړي. په دې کې به کم ممبرانی، په دې کې به یو ممبر اسسټنټ کمشنري کوم ته چې مونږه ایسی وایو، دا به څوک نامزد کی؟ دا به ډي سي صاحب نامزد کی. او دې به څوک کی؟ دا به د کمیټې چیرمن وي. چیرمن د دې کمیټې چیرمن چې کوم دی هغه به اسسټنټ کمشنر یعنی ایسی، دا به ډي سي صاحب د ضلعې کم مشر چې هغه به نامزد کی. دویم او دا به څوک دا به چیرمن وي د دې کمیټې، دا کومه کمیټې چې جوړیږي. بل نمبر کې وي یو ډي پي او صاحب به یو کس نامزد کی. ډي پي او صاحب به یو کس نامزد کی د کم عہده چې ډي اس پي، او دا به د کمیټې سي، دا به د کمیټې رکن یو ممبر به وي. دریم نمبر کې د سپیشل برانچ سپیشل برانچ یو پولیس افسر به پولیس افسر چې دا عہده د بي پی ایس د 17 سکیل نه کم ني، دا به سپیشل برانچ یو افسر. په څلورم نمبر کې به څوک یو تکنیکی ماهر به چې کوم د کمیټې د ممبران د بره چې موږ ذکر وکړو نامزدګي به ده. د پچارو اسانه را ګرانه پکې نشته. د دې سکیورټي پرخطر او حساس مقامات د سکیورټۍ لپاره یو کمیټي به جوړیږي کوم چې به ہوم ډپارټمنټ ډسټریکټ لپاره جوړي. په دې کې به 4 قسم افسرانی، په کې به یو ایسی کوم چې به ډي سي نامزد کی او دا به د دې کمیټې سي چیرمن وي. دریم نمبر به یو ډي اس پي نامزد کی، هغه به ډي پي او صاحب نامزد کی، هغه به د دې کمیټې رکني. دریم نمبر به د سپیشل برانچ یو پولیس افسر نه په دې کمیټې کې ممبر چې هغه عہده چې دا هغه سکیل به د 17 نه کم نه. څلورم نمبر یو تکنیکی ماهر به کوم چې د دې کمیټې په باهم مشوره باندې به نامزد کیږي، دا به د کمیټې یو رکني. دا نننه ویډیو کوم چې موږ د 1 2 3 4 د حساس او پرخطر مقامات کی حفاظت کې د پاره چې کوم اکټ جوړ شوی دی په هغه باندې وکړه. د نه مخکې چې په دې کې کوم دفعات پاتې ان شاء الله هغه به وایو. دغه پورې مال اجازه راکې. د الله فامان.